بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 29 دی. اوله سپاره ده، شپږمه رکو ده او سوره بقره ده. نن انشاءالله مونږه 58 نمبر آیات او 59 نمبر آیات یعنی 58 او یو کم 90 یو کم شپېته دا دوه آیاتونه به وایو. 58 59 صحیح شو جی. اول تلاوت کو دینا پس پہ انشاءاللہ بیا لفظی ترجمہ او مختصر تفسیر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظیم. خجی دا زمونږه انشاءالله لفظی ترجمه او مختصر تفسیر بوایو جی. وَإِذْ دلته کې اذکر رو باسي، محذوف رو باسي. اذکر واذکر اذ او تاسو یاد کئ کله چې هر کله چې قلنا دا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده. قلت معنا ده ما وي، قلنا معنا ده مونږ وي. نو الله پاک فرمای وای هغه وخت یاد کئ د بنی اسرائیل ته وای کنه، د بنی اسرائیل تذکره شروع ده. نو هغه ته وای هغه وخت یاد کئ قلنا کله چې مونږ وي ادخلوا تاسو داخل شئ. دا ادخلوا دا د جمع حاضر صيغه ده، د جمع مذکر حاضر صيغه ده، د امر صيغه ده. ٹھیک شو. نو اصل کې ده ادخل چې یو سړی ته داخل چنه هغه ته ادخل او چې دوه ته تاسو داخل شئ نو ادخلا بشي. او چې ډیرو ته تاسو داخل شئ نو بیا ادخلوا تاسو ټول داخل شئ. ادخلوا خود دې حمزه نمخ کې چې کله واو راشي د حمزه د حرکت بیا نه ویل کېږي، نو بیا موږ وایو ودخلوا. ٹھیک شو. یا دې نمخ کې چې بل یو زبر زیر پیش والا حرف راشي نو بیا د حمزه د حرکت نه ویل کېږي، بیا موږ وایو ندخلوا. او ته قلنا نو دا اصل کې ادخلوا ده، خو دې نون سره به اوس دا دال تړل کېږي ویل کېږي به. وَإِذْ او هر کله چې قلنا موږ وی ادخلوا تاسو داخل شئ. ادخلوا دا د امر صيغه ده، د جمع مذکر حاضر. ادخلوا تاسو داخل شئ. دی بنی اسرائیل ته الله پاک فرمایي هغه وخت یاد کړئ کله چې موږ تاسو ته وی چې دې کلی ته داخل شئ. هذه القريه دې کلی ته هذه معنا ده او قريه کلی ته وای کلی ته. نو د دینه مفسرین فرمایي چې د دینه یا بیت المقدس مراد ده، بیت المقدس ته یا مراد ده، یا د دې قريه نه مراد اریحا ده، اریحا او یا ته ایلا ده، ایلا. خو اکثر سمره علماء مقدمین دي هغه وی یا لوی مفسرین چې دي هغه وی اریحا ته مراد دی. اریحا ځکه چې بیت المقدس نو دا د غرونو علاقه ده او ایلا هم د غرونو علاقه ده. او دا اریحا چې دا اریحا زمونږ ډاکټر شیر علي شاه ابراهیم الله فرمای وای زه اریحا ته تلم و بهترین ازمکه ده، هموار ازمکه ده، خور ازمکه ده، غرونه پکې نشته او نرم ازمکه ده چې څه پکې کرے د مالټو باغونه د اریوسیس باغونه پکې دي او چې څه پکې کرے هغه پکې خپل سبزیانې خپل خوراکونه پکې هغه ارس پکې کیږي. نو اریحا خپل سرسبزه او د ذمہداري خپل ازمکه ده. نو اصل کې دا بنی اسرائیل شو دی لبا الله جل جلاله په میدان تیغ کې یو خو ورله الله پاک هغه من ورکول، یعنی د سکریم په شان ته خواږه شیزونه ساره باندې دغه سره الله پاک په دې پانو باندې او پر کانو د پاسه په دې باندې الله پاک را غورځول، لکه څنګه چې زمونږ علاقو کې پرخه وشي، پرخه شبنم ورته وي، پرخه ورته وي. نو هغه پرخه د ارس اعلان د کړي، نو
نو هغه پرخې په ځای باندې به دقه من راتله خوږه غونته کې حلوا غونته به وه لکه د آیسکریم په شانتې او سلوا چې را سلوا دا مړزانو په شانتې یو مرغۍ وي هغه مړزان به په کروړونو راتلل په لکونو په کروړونو به راتله او د دې خوا کې به کېناسته دوی به صرف رانیول او پاکول به ځان له به ورتول او خوړل به نو دوی بیا وی یاره مونږ په دې باندې صبر نه کوو بس دا زمونږ نور د وس کار نه دی مونږ له مسور راکا مونږ له دال راکا مونږ له پیاز راکا مونږ له اوږه راکا مونږ له بادرنګ راکا مونږ له نور څه راکا مونږ داسې علاقې ته بوځه چې هلته کې دا څیزونه وي نو بیا ورته موسی علیه السلام ته الله پاک حکم وکړ چې دی داسې یو کلي ته داخل کا چې هغې ته اریحا یا د بیت المقدس د شام کې نو د دې بني اسرائیلو خپل ځای چې دی خپل مقام هغه شام و شام خو دی چې کله مصر کې یوسف علیه السلام بادشاهي راله نو بیا دا بني اسرائیل یې هلته وغوسته مصر ته او مصر کې چې بیا فرعون او د هغې کسانو په دې باندې ظلمونه شروع کړ نو دی بیا او دی چې کله د شام نه مصر ته رالل نو په شام باندې بیا عمالقه یو قوم ډېر اوږده او غټ خلک و طاقتور نو بیا هغوی په هغه ځای قبضه وکړه په شام باندې او دا اریحا او بیت المقدس او ایلا او دا علاقه ټوله عمالقه قوم ګیره کړې وه نو بیا چې کله دا بني اسرائیل په مصر کې اوسېدل او بیا د فرعونیانو وخت راغی یوسف علیه السلام وفات شوی بیا د هغې نه پس بیا فرعونیانو په دې ظلمونه شروع کړه موسی علیه السلام زمانه راله موسی علیه السلام دوی بیا راوښکل او هغه بحیره روم نه الله پاک راوښکل دوی ته الله بچ کړل فرعون او د هغه لښکر پکې الله غرق کړو نو دوی بیا میدان تیغ کې موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې تاسو اوس شام ته به ځو هلته کې به شام کې کوم عمالقه قوم د هغې څه به جهاد کو او هغې به شړو د دغې علاقې نو خپل ځای به واپس ګیرو نو دې بني اسرائیلو ته چا ووي چې یاره ګوره شام کې چې کوم قوم دی عمالقه قوم هغه خو اوږده شپېته لاسه اوږده او 12 لاسه پلن دومره د هغې قدونه دي او اوږده دي او طاقتور قوم دی هغې څه تاسو جګړه نشئ کولی نو بني اسرائیلو بیا موسی علیه السلام نه وروسته شول موسی علیه السلام ته وایي فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون چې ته او ستا رب دې لاړ شي موسی علیه السلام ته وایي دا بني اسرائیل ورته وایي چې ته او ستا رب لاړ شئ عمالقه قوم سره جهاد وکړئ ان هاهنا قاعدون موږ به دلته ناست یو موږ به په دې میدان تیغ کې ناست یو نو الله پاک بیا په دې باندې د دې بیادبۍ د وجې نه او د دې یعنی ګستاخۍ د وجې نه الله پاک په دې باندې د میدان تیغ بیا یو جیل غونته کې کو نو دوی د میدان تیغ نه وتل سار به چې د کوم ځای نه روان شو نو ټوله ورځ به هم سفر وکړو او واپس به چې ماسخوتن شو چې وبې کته د کوم ځای نه چې به دوی سفر کړی او روان شوي هماغه ځای کې به واپس وو نو 40 کاله بیا دوی دغه ځای کې وو او بیا موسی علیه السلام په 120 سال عمر کې 120 سال عمر کې موسی علیه السلام بیا وفات شو هماغه میدان تیغ کې او بیا د موسی علیه السلام 12 فرمانبردار ملګري بهترین کسان یو په هغې کې یوشع ابن نون یوشع ابن نون چې د موسی علیه السلام نه پس بیا د الله پیغمبري ورکړه او یو کالب ابن یوحنا کالب ابن یوحنا نو کالب ابن یوحنا او دا یوشع ابن نون علیه السلام دا د موسی علیه السلام په 12 ملګرو کې بهترین ملګري 12 ډیر فرمانبردار شاګردان او ملګري د موسی علیه السلام نو په هغې کې دا 2 مشرانو نو یا یوشع ابن نون علیه السلام له خو بیا د موسی علیه السلام نه پس الله پاک پیغمبري ورکړه او دا کالب ابن یوحنا چې دم ډیر بزرګ او دغه زمانې او ډیر لوی عالم او تکړه سړی او یوشع ابن نون علیه السلام او دا کالب او د سره بیا نور چې کوم لس ملګري دوی بیا لاړل او هغه کم عمالقه قوم او هغې سره جهاد وکړو هغې ټول الله پاک مرداران کړه او هغې باندې الله پاک خپل یو عذاب هم راوستو په 24 سپاره کې بیا د هغې تذکره شته او قرآن کې به ځای په ځای راځي د عمالقه تذکره نو یوشع ابن نون علیه السلام په زمانه کې بیا الله پاک دا اریحا بیت المقدس دا الله پاک فتح کړ او دا بني اسرائیل بیا 40 کاله پس د موسی علیه السلام په زمانې نه بیا یعنی موسی علیه السلام په زمانه کې د 40 کاله په دغه میدان تیغ کې وادي سینا کې الله پاک ګیر کړیو هغې محصور کړیو الله پاک
نو بیا د هغې نه د یوشع ابن نون علیه السلام په زمانه کې دوی شام ته رالل نو شام کې ورته اوس الله پاک فرمایي د کلي ته د اریحا کلي ته چې کله وایي داخلېږئ که نه نو الله پاک ورته وفرمایل چې دلته تاسو داخل شئ دلته کې به صرف هغه من او سلوا نه وي هغه مړزان او هغه حلوا غونته کې به نه وي تاسو په دې کې چې چرته نه څه غواړئ ښه په مړه باندې خورئ خو چې کلم تاسو د خاریې ته ور داخلېږئ که نه نو پخوا زمانه کې به داسې وه چې د یوې خاریې نه به ګیر چاپېره دیوالونه تاوو دیوالونه او هغې خاریې ته به چې ور ننوتئ نو یو غټ دروازه غونته کې به وه یو غټ باب باندې لکه اوس دا څنګه باب خیبر دی یا زموږ په پېښور کې داسې غټو خاریو کې تاسو وګورئ نو هغه دروازه غونته کې جوړه وي یا تاسو د نوخار طرف ته چې ځئ نو د حکیم آباد او د نوخار د دغه په منځ کې هلته کې یو غټه دروازه لګېدلې ده دغه شان چې د غرونو طرفونو ته ځئ نو هلته کې به بعض ځایونو کې د چکدرې نه چې دغه هلته کې واوړئ نو یو بابي دیر دی دیر نو دیر ته چې داخلېږي هلته کې یو غټ دروازه غونته په هغې ور داخلېږي بیا دې نه مخکې چې تاسو داسې دغه نه واوړئ تی ملګري طرف نه نو هغه هلته کې بیا یو بل یو دروازه هغې ته باب خیبر وای غالبا هغې ته باب خیبر وای نو هغه یو دروازه غونته ده نو پخوا زمانه کې به چې یو خاریې ته داخلېدې نو د هغې به یو دروازه وه نو دلته ورته الله پاک وایي ودخلوا البابه دغه دروازې باندې چې کله داخلېږئ نو سجدن د سجده کوونکي یعنی عاجزي کوونکي داخلېږئ یعنی متکبرانه انداز کې مه داخلېږئ په تکبر په شکل کې به نه داخلېږئ عاجزۍ په حالت کې به داخلېږئ نو دغه خبره ده وإذ قلنا او هر کله چې مونږ ووي ادخلوا تاسو داخل شئ هذه القرية دې کلي ته یعنی دې اریحا ته اریحا کلی ته چې کله تاسو موږ درته وایو چې تاسو دغې ته داخل شئ فکلو چې دی دا د امر صیغه ده کلو معنا تاسو وخورئ چې یو سړي ته وایي ته وخوره نو هغه ته وایي کل ته وخوره چې دوو ته کلا او ډېرو ته وایي نو کلو نو فکلو نو تاسو خورئ منها د دې نه یعنی دغې کلي کې چې دغه کوم خوراکونه دي د هغې نه حیثو چرته نه چې یا چرته چې یا کم ځای نه چې شئتم تاسو غواړئ شئتم دا د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده نو الله پاک ورته فرمایي چې تاسو د کلی ته داخل شئ د اریحا کلی ته داخل شئ فکلوا منها او تاسو دغه کلی نه خورئ حیث شئتم چرته نه چې تاسو خورئ په دغه کلی کې تاسو خوراک کوئ کم ځای نه چې تاسو خورئ رغدن اکلن یعنی خپ فراخی سره یعنی اکلن واسعا خپ فراخی سره خورئ خپ مړه خېټه باندې خورئ او الته خوراک کوئ په دغه کلی کې اریحا کلی کې خو یو خبر یاد وساتئ ودخلوا او تاسو داخل شئ ادخل چې دی دا بیا د امر صیغه ده او نو دا د جمع مذکر حاضر د پاره ده د امر جمع مذکر حاضر امر صیغه ده ادخلوا نو دلته کې مخکې ته واو راغې نو د دې حمزه دا حرکت ختم شو نو ودخلوا معنا تاسو داخل شئ البابا په دروازه نو چې دا کومه د اریحا خاریه ده او په دې یا د اریحا کلی دی په دې چې کوم هغه دیوالونه ترې راته ودي او کومه دروازه ده پې نو هغه دروازه باندې چې کله داخلېږئ نو سجدن سجده کوونکي یعنی عاجزي کوونکي متواضعین مفسرین د جلالین شریف لیکلي وي متواضعین متواضعين تواضع کوونکی عاجزی کوونکی حالت کې عاجزی کوونکی حالت کې داخلېږئ چې کلم تاسو د اریحا دروازه باندې داخلېږئ نو تاسو سر ټیټه داسې داخلېږئ یعنی د عاجزۍ په انداز کې داخلېږئ متکبرانه انداز کې نه چې سینه مړه ښکلي او د تکبر په انداز کې ځئ نه داسې انداز کې به نه ځئ سجدن نه مراد سجده نه ده د سجدې حالت کې څوک حرکت نشي کولی د سجدن نه مراد د متواضعین عاجزي کوونکي داخلېږئ ټیک شو دي نو دلته کې ګورئ الله پاک ورته فرمایل چې تاسو به د عاجزۍ په حالت کې داخلېږئ ځکه چې دا کله علاقه تاسو له الله فتح کړه او درې کړه او تاسو اوس دغلته داخلېږئ نو د تکبر په انداز کې به نه داخلېږئ او د غرور په انداز کې به نه داخلېږئ بلکې عاجزي کوونکي حالت کې به داخلېږئ بیا نبی علیه السلام د مدینې منورې چې کوم یهودیانو هغې ته دا ویل چې یاره ستاسو مشرانو مخکې الله پاک ورته فرمایلي و چې داسې وکړئ دوی داسې ونه کړه بلکې د دې الټه یې وکړه غلطه یې وکړه نو الله پاک ورته بیا فرمایل یعنی
نبی علیہ السلام چې بیا کله مکه فتح کړه کنه نو 10,000 صحابه ورسره او نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه ته داخل شو کنه نو په اوخه باندې ناسو او سر دومره ټیټ کړو د عاجزینا چې بالکل د سجدي د رکوع په حالت کې او الله پاک ته زاریګان منتونه کول شي الله دا ستا په فضل سره د مکه مکرمه فتح شو او دا خو هغه خارو چې د دې مکی مشرکان او د کافرانو مونږ د دینه شړلیو او اوخکلیو او مونږ بیا تلیو مدینه منوره ته الته اوسېدو او 10 کاله ملته تیر کړو او یا الله ستا په فضل او ستا په کرم او ستا په مهرباني سره د مکه مکرمه فتح شو. پدې کې زمونږ اس دغه نو زمونږ پدې کې اس قابلیت نو او دا ستا په فضل سره فتح شو نو داسې عاجزۍ سره داخل شو نو نبی علیہ السلام الله پاک بیا د بنی اسرائیل ته وی ودخلوا الباب د دې اریحا خاریه د اریحا کلی ته چې داخليږي د دې په دروازه چې داخليږي نو سجدن یعنی متواضعين د عاجزۍ په انداز کې داخل شي او په خله بسوي وقولوا قل چې یو سړی ته وایا نو هغه ته قل چې دوه ته تاسو دوانه وایي نو هغه ته قولا او چې ډیرو ته تاسو وایي نو قولو تاسو وایي نو دا د امر حاضر د جمع مذکر امر حاضر صيغه ده د جمع مذکر امر حاضر صيغه ده قولو نو تاسو وایي حتوتن معنی دا توبه یا مونږ معافي غواړو مونږ معاف کا نو دی چې ده کنه الله پاک ورته فرمایل چې تاسو کله د اریحا دروازه باندې داخليږئ نو عاجزۍ سره داخليږئ او دا الفاظ په خلم وایي په زړه کې تیروي او توبه باسي د خپل ګناهونو نه او دام وایي وقولو او تاسو وایي حتوتن توبه یا مونږ معاف کا حتوتن مونږ معاف کا یا الله مونږه معاف کا حتوتن مونږه معاف کا نو الله پاک ورته فرمای نغفر مونږ به معاف کو مونږ به معاف کو نو دا نغفر دا د فعل مضارع د جمع متکلم صيغه ده نغفر مونږ به معاف کو لکم تاسو خطایا دا د خطایا جمع ده او کوم ور سره بیا ضمیر لګیدل خطایا کوم تاسو خطاګانې تاسو ګناهونه به مونږ معاف کو وسنزيدو دا سین چې کله د نزیدو سره لګېدلی دی نزیدو معنی ده مونږ به زیات کو مونږ زیاته بدله به درکو وسنزیدو او مونږ به زیات او زر ده چې زیاته بدله به ورکو مونږ به زیاته بدله ورکو دا نزیدو چې دی نزیدو دا د جمع متکلم صيغه ده جمع متکلم د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده ٹھیک شو او دا سین ور سره مخ کې لګیدلې ده نو دا سین د دې لپاره لګیدلې یعنی ان قریب زرد چی او د تاکید د پاره دا یعنی چې ډیر بدل درکو زرد چی زیاته بدله بدرکو زرد چې مونږ به زیاته بدله درکو المحسنین نیکو کون کولا مونږ به زیاته بدله ورکو نیکو کون کولا یعنی چې کوم خلکو زما خبره اومنله او په دروازه داخلېدو عاجزۍ سره داخل شو او په خوله باندې وی حتوتن یعنی توبه استغفار ویلو په جبه باندې نو نغفر لكم موږ به ګناونه معاف کو خطاياكم خطاګانې به معاف کو او سنزيد المحسنين چې چا داسې وکړه چې څنګه ورته ما وي نو موږ دقه نیکی کوونکو لبا ډیر زیاته او زر بدله ورکو ٹھیک شو زیاته بدله به ورکو او زر به ورکو یعنی ډیر ثوابونه به ورله ورکو د دې د اطاعت او د دې د خبرې منلو د وجنه ٹھیک شو جی نو دې بیا څه وکړل دې بنی اسرائیل څه وکړ فبدل نو بدل کړه الذين اغ خلقو فبدل نو بدل کړه دا بدل يبدل تبديلا دا باب التفعيل صيغه ده او د بدل چې دا فعل ماضي اوله صيغه ده فبدل نو بدل کړه د دې فا معنی مونږ کو نو یا پس بدل کړه یا نو بدل کړه الذين هغه خلقو ظلمو دا د فعل ماضی د جمع مذکر غائب صيغه ده ظلمو چې ظالمان وو یا چې ظلم وکړو هغوی ظلم وکړو هغه خلکو بدل کا چې ظلم کو قولا یو کلمه یا یو خبره کما خبره وا هغه د حتوتن نو دی بنی اسرائیل هغه حتوتن خبره بدل کړه دی بنی اسرائیل حتوتن والا چې کومه بدل کړه خبره وا الله پاک ورته فرمایي تاسو حتوتن وای نو دی وی حتوتن فی شعرتن یعنی یو ټوکه غونډه وکړه الله پاک پسې د الله پاک په خبره پسې نو دی چې کله خاریه ته داخليدل نو دوه غلطیانه وکړي یو خو دی وی حتوتن فی شعرتن حتوتن چې کنه
حتوتن نو دا دغه ته وای توبه مونږ معافي غواړو دې ته وای او حبتن فی شعرتن یعنی مونږ غنم غواړو او خو دغه بلبل سره غواړو چې کوم غنم په بوټي کې وی کنه او هغه خپل د پلی غونته کې وی یعنی وګو سره مونږ غواړو حتوتن حنتوتن فی شعرتن دې د حتوتن په ځای باندې وی حنتوتن فی شعرتن یا وی حبتن فی شعرتن په هغه پلی کې هغه وګي کې دانې غواړو وګي کې غنم غواړو نو دی بیا هغه خبره بدل کړه د ټوکې په انداز کې نو فبدل الذین نو بدل کړه الذین هغه خلکو ظلمو چې ظالمانو چې هغه ظلم وکړو ظلم کولو قولا خبره کما خبره د حتوتن معنا ده مونږه معاف کا یعنی یا توبه استغفار دا خبره بدل کا غیر الذی پزید هغه یا غیر د هغه نه د هغه حتوتن غیر قیل دا د فعل ماضی اوله صيغه د مجهول صيغه ده قیل معنا ده سچ ویل شوی وو لهم هغوی ته څه ویل شوی وو چې قولوا حتوتن تاسو حتوتن وایي نو دای سوي وای حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن دی هغه خبره بدل کړه قیل لهم کما چې دوی ته ویل شوی و فانزلنا نو انزلنا چې دا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده د دې معنی مونږ نازل کړه مونږ په دې مسلط کړه مونږ په دې نازل کړه علی الذین فاغ خلقو ظلمو چې هغوی ظلم کړي وو کم ظلم کړو چې الله پاک ورته فرمایل چې تاسو دغه کوي تاسو سجده کون کی حالت کې داخل شئ او قولوا حتوتن نغفر لكم وای قولوا حتوتن وای نو دی وی حنتوتن فی شعرتن یا وی حبتن فی شعرتن نو دا خبره بدل کړه نو الله پاک د دې دوی دوه غلطیاں وکړي یو خورت الله پاک فرمایل وای ودخلوا الباب سجدا د عاجزی په حالت کې تاسو داخل شئ نو دی عاجزی حالت کې داخل نشو بلکې دی یو ټوکه غونته کې وکړه دا ماشومان دوه قسمه دا واړه ماشومان نه چې ګرځیدي نشي نو دی دوه قسمه خپوړې کوي یا خو بعض ماشومان دا ګوډي لګي او خپې داسې لګي په دغه شانته خپوړې کوي یا دا کوناټي ولګي پسمکا او دا یو لاس داسې لګي او داسې خوېږي غونتا نو دغه ماشومان چې دي کنه د ماشومانو په شکل کې دی دا کوناټي پر ازمکه ولګول او داسې خوېدل په دروازه داخل شو الله پاک ورته فرمایل چې بالکل داسې په خپل دوه خپو باندې داخل شي خو عاجزي انداز کې داخل شي چې په زړه کې عاجزي وي او تکبر نه وي غرور نه وي او بل په جبه باندې استغفار وي چې الله دا ستا فضل سره دا اریحا خار مونږ حاصل شو او مونږ دا جهاد کو او دلته کې دی مونږه په دې اوس داخلي ګو دیتا او حتوتن وایو حتوتن مونږ معاف کا نو دی لا هو پکارو چې داسې ویلو چې څنګه ورته الله پاک ویلو خو دی خو یو د سجدي حالت کې داخل نشو بلکې دا کوناټي راخل او داسې داخليدل دا یو لاس په داسې لګاو او د ټوکو په انداز کې د ټوکو نه یعنی الله پاک پسې استهزاء کول الله پاک پسې ټوکې کولې نو الله پاک ورته فرمای او یوی دا حتوتن لفظ بدل کو دا دوه غلطیاں وکړي یو خودی هغه دروازه باندې داسې باز پکې داسې تکبر انداز کې روانو او باز یو هغه پکې دا کوناټي لګول راخکل به ځان پسې او په دې انداز کې داخل شو او د حتوتن په ځای باندې حنتوتن فی شعرتن یا به حبتن فی شعرتن دا دوه غلطیاں وکړي ٹھیک شو نو الله پاک فرمای فبدل الذين نو بدل کړه الذين هغه خلکو یعنی هغه خلکو بدل کړه ظلمو چې ظالمانو ظلم وکړو قولا کلمه خبره بدل کړه غیر الذي غیر د هغه نه د هغه خبرې نه غیر یعنی د هغه خبرې په ځای باندې قیل لهم چې دی ته ویل شوی و چې تاسو حنتوتن وای نو دی حبتن فی شعرتن یا حنتوتن فی شعرتن په عربی کې حنتو چې کنه دا وګورئ دا حتوتن دی دا حتوتن دی الله پاک ورته فرمایل تاسو دا وایي دا حتوتن وایي نو دای سوي حنتوتن دی به دا حنتوتن وي حنتوتن غنم وتا او حتوتن معافی ته وي مونږ معاف کا نو دی دا د حنتوتن پځه د حتوتن پځه حنتوتن یا حبتن وي حبه چې دا دانې ته وي حبتن د غنمو دانې ته وي حبتن فی شعرتن
نو دوی د حتوتن په ځای باندې حنتوتن یا حبتن وي، حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن، دا دو الفاظ به وي. او الله پاک ورته فرمایل چې نه تاسو دا لفظ وایي حتوتن وایي، مونږ معاف کا یا مونږ توبه وباسو، مونږ زمونږ توبه توبه توبه. ٹھیک شو. نو د دې په ځای باندې دی دا خبره بدله کا غیر الذي د هغه خبرې په ځای قولا غیر الذي، هغه خبره ان شاء الله پاک ورته ویل فرمایلی واقعي قیل لهم، هغوی ته ویلی شوي وو فانزلنا، نو د دغې ګناهونو د وجې نه چې یو خو حتوتن وي، د حنتوتن په ځای حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن وي، او یو د عاجزۍ په انداز کې نه داخلېدل بلکې د استهزاء په انداز کې داخل شو. ٹھیک شو، د ټوکو د مسخرې په انداز کې داخل شو. نو د دې په بدله کې الله پاک فانزلنا، نو الله پاک وایي موږ نازل کړو علی الذین، په هغې خلکو ظلمو چې هغوی ظلم کړی و، ظالمانو. دا دوه ظلمونه یې وکړه، یو خو ډېر ظلمونه یې مخکې کړي، خو یو دا دوه ظلمونه یې په دې وخت کې دا وکړه چې الله پاک ورته یو حتوتن وایي او یو ودخلوا الباب سجدن، د سجدې په حالت کې یعنی متواضعین یعنی عاجزي کوونکي حالت کې داخل شي په دروازه د ریحه په دروازه باندې. نو دوی هغه ونه کړه. نو دا دوه ظلمونه وکړه، نو رجزن عذاب په الله پاک داخل کو. او هغه عذاب څه شو؟ من السماء، د اسمان نه عذاب چې هغه طاعون بیماری وه، طاعون بیماری وه. طاعون بیماری څه شی وي؟ دا د انسان دا بدن ټول د دانو نه ډک شي او د هغې نه وینه او پیپ رواني او څښا بوی ترې خیږي. نو دغه طاعون بیماری په دغه بني اسرائیلو باندې الله راوسته او په لږ وخت کې ته 70,000 کسان مردار شو. 70,000 کسان الله د دې نافرمانۍ د وجې نه د هغې نه الله پاک مړه کړه. نو حدیثو کې راځي چې دا طاعون نه دی، طاعون دا الله جل جلاله په خلکو باندې عذاب په شکل کې رالیږي. نو ګورئ دا د واورې په شان او د باران په شان ته دا بیماری نه راوریږي، بلکې انسان چې کم عمل کوي که نه بد عملونه کوي، نو دا د انسان دا بد عملونه برځي، الله پاک د هغې بدلې ورلښکته رالیږي. نو دغه انسان باندې که ښه عمل کوي نو الله د هغې ښه نتیجه ورله ورکوي، او که بد عمل کوي نو الله پاک د هغې بده بدله ورکوي. نو الله پاک الله پاک په دې ظالمانو باندې چې د بني اسرائیلو کې چې کوم ظالمان خلک وو او خبره یې ونه منله، نو په هغې باندې الله پاک رجزا من السماء، رجز عام دی، هر عذاب ته ویلی کېږي، خو دلته مراد طاعون بیماری ده. اکثر مفسرین او مفسر ابن کثیر چې دی هغې خو وایي عمدقه طاعون بیماری دلته د رجز نه مراد دی. نو رجزا من السماء د اسمان نه د طاعون بیماری، رجزا یو عذاب من السماء د اسمان نه، بما د دې وجې نه چې دلته کې د ما سره چې کوم دا با ده نو دې ته موږ وایو با سببیه، با سببیه سبب د په دې سبب یا د دې وجې نه کانو یفسقون چې هغوی به نافرمانی کوله، ګناهونه به کول. نو د دې د فسق د وجې، د دې د ګناهونو د وجې، د دې د نافرمانۍ د وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې باندې د اسمان نه د طاعون بیماري ولګوله او 70,000 بني اسرائیل په لږ وخت کې الله پاک مړه کړل. د دې وجې نه چې دوی به الله پاک ورته فرمایل چې کله د دروازې اریحه دروازې باندې داخلېږئ نو عاجزۍ سره داخلېږئ، نو دوی عاجزۍ سره نه داخلېدل بلکې د تکبر په انداز کې او د غرور په انداز کې او د استهزاء په انداز کې داخلېدل. او الله پاک ورته فرمایل قولوا حتوة، تاسو حتوتن لفظ وایي، حتوتن لفظ وایي چې موږ معاف کا. نو دی د هغې په ځای باندې هغه حتوتن لفظ بدل کو حنتوتن فی شعرتن یا حبتن فی شعرتن الفاظ وي. نو د دغې وجې نه الله پاک فرمایي چې دی زما دا خبره بدله کړه، د دې وجې نه مونږ په دې باندې د اسمان نه رجزا من السماء، د اسمان نه پې دا رجز دا بیماری د طاعون دا بیماری نازله کړه د دې د نافرمانۍ د وجې نه چې دی ته سزا میلو شي. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو په دې کې مونږ لفظي ترجمه مو ویله، ورسره تفسیر مو وی. اوس یو ځل صرف لفظي ترجمه وایو چې دا زمونږ لږه ښه مضبوط یاد شي. وَإِذْ او هر کله چې قلنا مونږ وویل ادخلوا تاسو داخل شئ هذه القريه دې کلي ته، هذه القريه دې کلي ته، کوم کلي ته مراد دی؟ اریحه کلي ته مراد دی. بعض مفسرین وایي بیت المقدس ته مراد دی، بعض وایي ایلا ته مراد دی، خو یعنی مستند او محققه خبره ده چې اریحه علاقه ته مراد وه. فکلوا نو تاسو خورئ منها د دینه حیث شئتم، حیث کم ځای نه چې یا چرته نه چې شئتم تاسو غواړئ، رغدن اکلن واسعا
خپ یعنی مړه باندې خپ مړه باندې خوراک الته کوي ودخلوا الباب خو شرط دار چې تاسو داخل شئ ودخلوا او تاسو داخل شئ الباب په دروازه د دې اریحه په دروازه باندې داخل شئ سجدن ای متواضعین عاجزی کون کې سجدي حالت کې یعنی عاجزی په حالت کې ها د سجده چې چا پسمه کلګولي هغه پکې ګرځیدې نشي نو دلته د سجدن مراد متواضعین عاجزی کون کې عاجزی انداز کې وقولوا او تاسو ای حتتن توبه توبه یا مونږ معاف کا نغفر مونږ به معاف کو لكم تاسو خطاياكم تاسو خطایانه تاسو ګناهونه وسنزيد او زرد چې مونږ به ورکړو المحسنین نیکی کون کولا چې کوم خبره زمونږ ومني او زمونږ اطاعت وکي نو مونږ بدیل ډیر بدلی ورکو ډیر ثوابونه بدلی په عمل نامه کې ولیکو فبدل الذين نو هغه خلکو بدل کړه ظلمو چې ظلم کړه ظالمانو چې کم ظالمانو هغوی خبره بدله کا قولا خبره دغه خبره کوم وا هغه راحتتون وا غیر الذي غیر د هغه نه یعنی پزید هغه قیلا چې ویل شوی ولهم هغوی ته فانزلنا نو نازل کړو علی الذين هغه خلق ظلمو چې هغوی ظلم کړي وو ظالمان وو رجزن یو عذاب من السماء د اسمان بما د دې وجنه چې کانوا يفسقون هغوی بنا فرمانی کوله دا زمونږه د نن ورځې درس لفظي ترجمه مو ویله او تفسیر سرم ترجمه ویله نو امید دی تاسو پرې پوه شوي د دې نه ځان سره سکرین شاټ واخلئ او ځان سره هم لیکئ او بیا دوباره دا یو ځل واورئ نو انشاءالله چې ستاسو دا ترجمه به ډېره ښکلې یادې شي او قرآن پاک په صحیح طریقې سره یادول پکار دي چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو چې کله په قرآن باندې ځان پوه کړو نو په قرآن باندې عمل کول به موږ ته آسان شي د الله نافرمانۍ نه به بچ شو او د الله فرمان بردار به جوړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کون کی به جوړ شو نو الله پاکم په خپل ځمکه عمده سه خلق غواړي چې هغه زما په قرآن او په احادیث زما د حبیب صلی الله علیه وسلم په احادیث عمل وکي نو مونږ چې په قرآن پوه شو نو د دې ټول علوم براته الله پاک آسان کی قرآن یو داسې علم دی چې په دې چا ځان پوه کو الله به ورته دا ټول علمونه آسان کی احادیث په مرته الله آسان کی فقه په مرته الله آسان کی لغت په مرته الله آسان کی او د علمی کلام په مرته الله آسان کی مسائل په مرته الله آسان کی میراث په مرته الله آسان کی او قرآن په مرته الله آسان کی نو ان شاء الله امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي خپل دعاګانې خصوصیات ساتئ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام